دواړو جهانو سردار فرمای کم کور کې چې سپې وي او یا پکې د زیروح سیس تصویري هغې ته ملائک د رحمت نه راځي نو د سپي په وجه الله تبارک وتعالی د یو بنده بخنه وکړله چې په تږي سپي باندې اوبه وڅکول او چې مسلمان په تکلیف کې او مسلمان تږی دی مسلمان په مشقت کې دی او مسلمان په ضرر کې دی مسلمان پاغه باندې نه دردیږي او مسلمان پړه کې ترس نه راځي د دواړو جهادو سردار روان یو اوخې ولیده هغې اوښ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیده نو دا غړمبېدلې شروع کړل سم غړمبېده د دواړو جهادو سردار ورغې نږدې او په اوښ باندې داسې لاس راښکه دا بعضې زمیندار پوهېږي د څاروي باندې لاس راکاږي د دواړو جهانو سردار په اوښ باندې لاس راښکو اوښ سر کته کېښود او د سترګو نه اوښ کې روانې شو چې سترګې نه اوښ کې روانې شولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا اوښ د چا دی یو انصاري کس ورته صحابه کرامو یاد کوي دا د هغه دی وی راو غواړی د دې اوښ هغه مالک چې د اوښ هغه مالک یې راوغوښتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوښ هغې مالک ته وایي وی دې اوښ ما ته شکایت وکړو دې اوښ له ته خوراک کم ورکوې او بوج پې پوره وړې نو دې اوښ نن ما ته وجړل ما ته شکایت وکړو دله به خوراک پوره ورکوي دله به خوراک پوره ورکوي زناور بارک بم الله تپوس کوي د زناور په بارک بیا د مسلمان بارک حدیث مبارک کې راځي یو زنانه و هغې پیشو ساتلې وه هغې له به خوراک نه ورکو نه به خوراک ته پرېښودله هغه د تندې د لاسه مړه شوه د هغې لاسه هغه زنانه جهنم ته لاړله د دې زناورو په مونږه حق دی د زناورو او بیا انسان او بیا مسلمان نن څومره تکلیف کې پروت دی یو مسلمان پړه کې د بل مسلمان خیرخواهي ختمه شوې ده او د بل مسلمان په زړه کې د بل مسلمان خیرخواهي ختمه شوې نن د مسلمان زړه په مسلمان نه خوږېږي حدیث مبارک کې راځي چې کله یو مسلمان په تکلیف کې اونخت په ده به خوشحالي نه کوي په ده به خوا نه سړی په ده به خوشحالي نه کوي الله به دې د دې تکلیف نه وباسي او الله به تا په دې تکلیف کې مبتلا کړي دې تکلیف کې به ته ونښلې دې تکلیف کې به بیا ته ونښلې د مسلمان په تکلیف په خوشحالي نه کوي